د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ستړي مشه په موکړې د نن ورځې مهمو لاندو وروستیو خبرونو ته افغانستان دفاع وزارت وايي د بلخ چهار بلک ولسوالۍ کې شپږ 50 طالبان ووژل شول. د افغانستان دفاع وزارت وايي چې د بلخ چهار بلک ولسوالۍ کې شپږ 50 طالبان وژلي دي. د دفاع وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د کشمیر طالبان تېره ورځ د اق تیاپې او کورداپې په کلیو کې د هوایي بریدونو پایله کې ووژل شول. په خبرپاڼه کې راغلي چې په وژل شویو کسانو کې د طالبانو لوړپوړي قماندانان هم شامل دي. د دفاع وزارت وایي د هوایي بریدونو له کبله د طالبانو 2 مرکزونه ویجاړ شوي او د مهماتو یوه ډیپو هم له منځه تللې ده. طالبانو لا د دفاع وزارت د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. خپلواکو سرچینو هم تر اوسه په چهار بلک کې د دغه شمېر طالبانو د وژلو په اړه څه نه دي ویلي. افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ نړیوال سازمان د اصولو له مخې نوی افاټا تړون لاسلیک کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وايي پاکستان ورسره منلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ بل تړون به د سوداګرۍ نړیوالې ټولنې د اصولو او مقرراتو په چوکاټ کې لاسلیک کوي. دا نوی تړون هغه غوښتنه ده چې افغان لوری پرې له نږدې 4 کلونو راهیسې ټینګار کوي، خو د سوداګرۍ وزارت په وینا پاکستاني لوري ورسره مخالفت کاوه. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د افاټا په نوم د ترانزیت د تړون قانوني معیار تر یوې بلې اونۍ پای ته رسیږي. خو د پاکستان لومړي وزیر عمران خان په مشرۍ دغه هیواد د کابینې وړمې ورځې غونډې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت تړون د 3 میاشتو لپاره وغځاوه. دا تړون چې تر یوې بلې اونۍ قانوني جواز په ختمېدو دی په ښکاره د افغان لوري د ځینو غوښتنو نه منلو له کبله د بیا تمدید یا نوي کېدو له لاسلیکه پاتې دی. د افغانستان سوداګرۍ وزارت د پاکستان د دې اعلان هرکلی کوي او زیاتوي اسلام آباد ورسره تازه د ژمنه هم کړې چې د افاټا نوی تړون به د سوداګرۍ د نړیوالې ټولنې د لیدلوري په چوکاټ کې لاسلیک کوي. د وزارت ویان فواد احمدي په وینا تمه ده چې دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت نوی تړون د همدې 3 میاشتو په موده کې لاسلیک شي. زموږ ټینګار دا و چې په دې تړون کې باید د سوداګرۍ نړیوالې ټولنې لیدلوری شامل شي. له همدې کبله پاکستان په لومړي کې زموږ دا وړاندیز نه مانه، خو اوس یې منلی چې د سوداګرۍ نړیوالې ټولنې مطابق د افاټا نوی تړون لاسلیک کوي. د افاټا په نوي تړون کې به د افغان سوداګرو ټولنې غوښتنې پر ځای وي او موږ د سوداګرۍ نړیوالې ټولنې د اصولو په چوکاټ کې ورسره مخ ته سو. دی وایي د دواړو هیوادونو ماهر ټیمونه په دې تړون کار کوي او تمه ده چې ژر به بشپړ او د دواړو دولتونو ترمنځ لاسلیک شي. نامنی او د امرالله صالح تدابیر ښایي له ټکسي چلوونکو وغواړو چې خپل مسافر تلاشي کړي. د ولسمشر لومړي مرستیال په کابل ښار کې د مقناطیسي ماینونو د چاودنې په تړاو ویلي ښایي له ټکسي چلوونکو وغواړي چې خپل سپرلي تلاشي کړي. امرالله صالح د شپږنیمو د جلسې د پریکړو په اړه په خپاره کړي پیغام کې ویلي ترهګر له ټکسي موټروانو په استفادې ځانونه خپل موخو ته رسوي چې له امله یې حکومت غواړي ځینې تدابیر ولري. د په وینا که اړتیا پیښه شي نو له ټکسي چلوونکو به وغواړي چې موټر ته تر ختلو مخکې خپله سپرلي او مسافر تلاشي کړي او یا هم د سپرلۍ تر ښکته کېدو وروسته خپل موټر وڅاري او وګوري چې مسافرو یې په موټر کې مشکوک شی نه وي ځای پر ځای کړی. امرالله صالح داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې هغه له شاوخوا 100 ورځو راهیسې د کابل د امنیت مسؤل ټاکل شوی دی، خو پر نوموړي دا نیوکې شته دي چې د کابل ښار د امنیت په تامین نه دی بریالی شوی. ولسمشر غني له خپل تاجک سیال امام علي رحمان سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د ارګ د معلوماتو له مخې په دې ټلیفوني مکالمه کې د دواړو هیوادونو مشرانو دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا، د افغانستان د سولې پروسې او د سیمه ییزو همکاریو په اړه بحث او خبرې اترې کړې دي. د غرض علي رحمان ولسمشر غني ته د شانګهای همکاریو سازمان د تاسیس د شلمې کلیزې په مراسمو کې چې ټاکل شوی په مارچ میاشت کې په تاجکستان کې ترسره شي د ګډون بلنه ورکړې ده. ننګرهار کې چاودنو 2 تنه ووژل او 15 تنه نور ټپیان دي. په ننګرهار کې چاودنو بیا ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ننګرهار د رسنیو دفتر ازادۍ راډیو ته ویلي چې نن سهار د بهسود ولسوالۍ په رنګ روډ سیمه کې په یوه لاسي کراچۍ کې د ځای پر ځای شوي ماین چاودنه شوې چې یو کس پکې وژل شوی او 4 نور ټپیان شوي دي. د یوه بل خبر له مخې د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې هم په یوه شخصي موټر کې مقناطیسي ماین چاودلی دی.
د ننګرهار د والي دفتر د معلوماتو له مخې په دې پیښه کې یو کس وژل شوی او یو بل ټپېدی. د دواړو پیښو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. عبدالله وایي د طالبانو سخت دریځي د مذاکراتو د پرمختګ مخه نیولې. دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات یو ځل بیا درېدلي دي او داسې راپورونه ورکول کېږي چې له تېرو څو ورځو راهیسې لږ تر لږه د تماس ډلو ترمنځ هم ناستې نه دي ترسره شوې. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله د یادې شورا د سیاسي ګوندونو کمیسیون په رانیست غونډه کې ویلي چې د طالبانو دریځ سخت دی چې دا د سولې بهیر سره مرسته نه کوي. هغه ټینګار کړی دی چې دوی خپلو هڅو ته دوام ورکړی دی څو طالبان خپل دریځ کې نرمښت راولي. عبدالله زیاته کړې چې د افغان دولت مذاکراتي پلوی په دوحه کې دی. پیغامونه بدلیږي را بدلیږي خو تر اوسه د پرمختګ څرک نه دی لیدل شوی. هغه ټینګار کړی دی چې د سیمې او نړۍ په کچه هڅې روانې دي او دوی هیله لري چې په مذاکراتو کې رامنځته شوی بندښت موقت واوسي. بل خوا هرات کې یو موټر بم چاودنه شوی. د هرات د شینډنډ ولسوالۍ په جوی غزي سیمه کې تېره شپه یو موټر بم چاودنه شوې ده. د هرات والي عبدالواحد قتلي ازادي راډیو ته ویل له چاودېدونکو توکو ډاک ټونس موټر د ملي اردو یوې پوستې ته له رسېدو مخکې چاودلی او چاته یې مرګ ژوبله نه ده اړولې. د هرات والي دا کار د طالبانو بولي خو طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هرات په اوبې ولسوالۍ کې بیا د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې راپورونه ورکړل شوي چې د هرات د والي په وینا طالبانو د امنیتي ځواکونو له مقاومت وروسته سیمه پرې ایښې ده. دا نیوز پریس چینل دی او تاسې لنډو خبرونو ته غوږ یاست. او وروستی لنډ خبر ده چې له طالبانو د اروپایي ټولنې غوښتنه د سولې خبرو میز ته ور وګرځئ. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په تلویحي یا نه مستقیم ډول له طالبانو غوښتي چې بیرته د خبرو میز ته وګرځي. له تېرې شاوخوا یوې میاشتې راهیسې دوحه کې د سولې بین الافغاني خبرې په ټپه ولاړې دي او دې مسالې پر افغانانو سربیره د افغانستان د دولت نړیوال شریکان هم اندېښمن کړي دي. رونالد کوبیا بهرنیو هیوادونو ته د طالبانو د سفرونو په غبرګون کې ویلي سوله او د افغانانو په خوښۍ د یوې حل لارې موندل له افغانانو سره د خبرو د میز له لارې شونې ده. کوبیا تېر ماخوستن په یوه ټویټ کې لیکلي بهرنیو هیوادونو ته سفرونه هغه بشپړ حاکمیت بیرته نشي ترلاسه کولی چې له ډېر وخته یې تمه کېږي او د غرض بهرنی اغېز هم نشي کمولی. کوبیا خپل دغه ټویټ هم په کابل کې د ایران د پخواني سفیر محمد رضا بهرمي د ټویټ په ځواب کې کړی دی. بهرمي هم لیکلي که طالبان غواړي ثابته کړي چې له خپل تېر حالت یې فاصله اخیستې او په رښتیا سیاسي هوکړې ته ژمن دي باید د سولې خبرو ته بیا ور وګرځي او له جګړو لاس واخلي. د طالبانو د قطر دفتر مشرتابه په دې وروستیو کې پاکستان، ایران، روسیه او ترکمنستان ته سفرونه وکړل او د دې سفرونو پر مهال افغان دولت هم ویل چې طالبان باید د دې کار پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکړي. لیدونکو دا د نن ورځې لاندو مهم خبرونه چې مو اوریدل. تر بیا ښې چارې الله مو مل.